بسم الله الرحمن الرحیم. من تواضع وقر ومن تعاظم حقر. من تواضع هغه څوک چې عاجزي وکړه، وقر نو د هغه به عزت وکړي شي. ومن تعاظم او هغه څوک چې تکبر وکړو، حقر نو د هغه به تحقیر وکړي شي. په دې ضرب المثل کې دا خبره بیان شوې ده چې عزت او ذلت دا څنګه ملاویږي. نو چې کوم انسان د الله تعالی د رضا دپاره عاجزي اختیار کی، نو الله تعالی به د خلکو په منځ کې عزتمند کی او الله تعالی به د عزت وکي. او کوم انسان چې تکبر وکي، نو الله تعالی به د خلکو په مخ کې ذلیل او رسوا کی. من تواضع وقر ومن تعاظم حقر. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې تواضع د باب تفاعل نه د فعل ماضی واحد مذکر غائب معروب صیغه ده. تواضعان مصدر راځي، معنی د عاجزی کول. وقر د باب تفعیل نه د فعل ماضی واحد مذکر غائب مجهول صیغه ده. توقیرن مصدر راځي، معنی د عزت کول. تعاظم د باب تفاعل نه د فعل ماضی واحد مذکر غائب معروب صیغه ده. تعاظمن مصدر راځي، معنی د تکبر کول. حقر د باب تفعیل نه د فعل ماضی واحد مذکر غائب مجهول صیغه ده. تحقیرن مصدر راځي، معنی د ذلیل کول، رسوا کول. من تواضع وقر ومن تعاظم حقر. د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، تواضع فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صله نه دا مبتدا شو. وقر فعل مجهول پدې کې هو ضمیر هغه د دې نائب فاعل، فعل سره د نائب فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه و حرف عطف. من اسم موصول، تعاظم فعل پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا صله شو د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صله نه دا مبتدا شو. حقر فعل مجهول پدې کې هو ضمیر هغه د دې نائب فاعل، فعل سره د نائب فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف، معطوف علیه سره د معطوف نه دا جمله معطوفه شو.